چې دې څه په دنیا کې کړي دي هلته عمل نامه کې به حاضر عمومي. حاضر څه مطلب؟ حاضر مطلب دا دی چې د هغې هغه جزا د هغې هغه بدله به عمومي. انور شاه کشمیري رحمه الله هم دقه فرمایي چې د دغې اعمالو چې کومه جزا ده نو دې له به الله تعالی شکل ورکړي. نو نیکو اعمالو له به د جنت د نعمتونو شکل ورکړي او بدو اعمالو له به د دوزخ د عذابونو شکل ورکړي. لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی زکات نه ورکوي نو دغه مال چې کوم مال د زکات نه دی ورکړی دا په قبر کې مار جوړ شي او ده ته به وي چې زه ستا مال یم، انا مالک، زه ستا مال یم، او دا سړی به تر قیامته پورې چیچي. نو دا هغه زکات دی خو د هغې شکل بدل شوی دی، په قبر کې ته ورته مار جوړ شوی دی. علامہ اقبال صاحب ویم کنه چې عمل پہ زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. په عمل باندې زندگی جوړیږي جنت هم او جهنم هم. دا خوره چې کومه ده دا په خپل فطرت کې نه ور دی او نه چې کوم دی نور دی. بس که یو سړي دلته کې نیک اعمال کړي دي هلته به چې کوم دی ورته قبر الله تعالی جنت کړي، نعمتونه به یې ورته. دلته بد اعمال کړي دي دا قبر به الله تعالی چې کوم دی جهنم کړي. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي د یتیمانانو د مال باره کې چې انما یاکلون فی بطونهم نارا، چې بېشکه دوی په دې خپلو خېټو کې ور اچي د جهنم ور. نو دا ور دی ورو خو دلته کې پته نه لګي. دا په حقیقت کې دا کومه نوڼی چې د یتیم دا د په خپله خوله کې واچوله خېټې ته ور واچوله د یتیم بال یې وخوړو دا دنیا کې هم ور دی خو اثر به په آخرت کې ښکاره کېږي. اثر به په آخرت څنګه چې سړی پېټرولو ته ور وي یو سړي وي چې دا پېټرول ور دی نو ټیک ته که نه خو معمولي خو دلته کې بسره دی ورته ور والوځوله دا پېټرول به ور اخیست. نو دا په دنیا کې هم چې کوم دی ور دی خو دنیا کې اثر نه ښکاره کېږي، آخرت کې به الله تعالی د دې هغه اثر ښکاره کړي. نو د دې شکلونه به الله تعالی بدل کړي. د جهنم بدو اعمالو له به د جهنم د عذابونو شکل ورکړي، نیکو اعمالو له به د جنت د نعمتونو شکل ورکړي. لکه حدیث کې راځي چې په قبر کې دا نیک اعمال دا به د ښکلي او د نیک سړي په شکل کې راشي او دله به چې کوم دی زړه خوشحالي دله به داد ورکړي، د سره به مینه کړي په دې قبر کې چې یارېږمه زه تا سره یم. نو دا سړی دا هغه نیک اعمال دي ده. نو دا څیزونه چې کوم دي کو نیک اعمال انسان کړي دي نو الله تعالی به هلته کې چې کوم دی هغه د نعمتونو په صورت کې دله ورکړي، بد عمل یې کړي دي نو هغه به د عذابونو په صورت کې ورکړي. نو دې چې هلته کې مومي نو په حقیقت کې د دغه نیکو اعمال ثواب او عذاب د بدو عملونو عذاب به مومي.